السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ټولو پښتنو په نوم یو پیغام ریکارډ کوم. پښتنو ته مې دا پیغام دی: ای پښتنو، د خپلو بچو د ماشومانو په لاس کې د ټوپک په ځای قلم ورکړئ. ای پښتنو والدینو، د خپلو بچو د تماچې په ځای په لاس کې ورله کتاب ورکړئ. ای پښتنو مسلمانانو، د خپلو ماشومانو د بچو ښه تربیت وکړئ، او بهترین صدقه هغه دا ده چې بنده د خپل بچي ښه تربیت وکړي. ښه تربیت کول د خپل بچي دا بهترین صدقه ده، او ښه اخلاق خپل بچي ته ښودل دا بهترین صدقه ده. د ټولو مسلمانانو پښتنو په خدمت کې مې دا خواسته دا کم ناسور چې د معاشرې شروع دی او لګیا دی، د ماشومانو کم پیشن دی د هلکانو د ټوپکو د تماچو سره دا ختم کړي. دا مزه نه کوي، دا د معاشرې نقصان دی. د معاشرې د پرمختګ دپاره د بچي او د ځوان په لاس کې قلم مزه کي، کتاب مزه کي، قرآن مزه کي، تسبیح مزه کي. دا د امن پیغام دی، دا د امن اوزار دی. ولې مونږه د بې امنۍ اوزار په خپل لاس کې راخلو؟ څومره والدین چې دي، دغه والدین دي په خپلو کشرانو باندې د ټوپک د تماچې پابندي ولګي چې نن نه پس به ټوپک او تماچا ګرځول دا بند وي، ځکه چې د دې شوق دا ډېر خطرناک دی. دا انسان ډېر لرې ځای ته ورسي، او داسې ځای ته انسان ورسېږي چې بیا د هغې واپسي نشته. نو ای پښتنو، په ځان باندې رحم وکړئ، په ځان باندې کرم وکړئ. دا دنیا په ځان مونږ ولې تنګه کړې ده، ولې پریشانې دي، ولې ډز ډوز دی؟ وجه دا ده چې زمونږ کې د تعلیم په ځای مونږ کې د ټوپک د تماچې شوق ډېر دی. نو عزتمندو، د خپلو ماشومانو د اولاد په لاس کې د ټوپک د تماچې په ځای باندې قلم، کتاب، قرآن ورکړئ. انشاءالله هر معاشره کې به امن و امان راځي. والسلام.